محمد عاصم ما د لارښ ترجماني ما دا ویډیو چې څوک ګوري زما یقین دی چې دې د یو میسج پرون خامخا یو وایس میسج ملو شوی وي چونکې دا میسج ماته په سونو خلکو راولېږلو نو دې د وجه نه ما چې په دې باندې لږ کلیریفیکیشن ضروري دی هغه میسج دا و چې په بهر یو کس ګیر شوی دی چې هغه سره په پیټو کې ماشومانو نیو بورن بیبیز کوم تازه ماشوم پیدا شي هغه ماشومانو په بکسو کې او دومره ډېرو چې هغې نه د ویډیو وایس میسج مطابق د دغه ماشومانو نه بیا کیمه جوړېده او دغه کیمه چې کوم دی هغه په پېښور کې یا چېرته اخڅېده بیا پکې دا ویلو چې دا ماشومان په الارج کې پیدا شوي دي او د الارج کس په دې کې ملوث دی او دا وړي هلته کې دې نه بیا کیمه جوړېږي درې قسمه ماشومان پیدا کېږي یو هغه ماشومان چې هغه ژوندي وي او هغه مور پلار ته موږ حواله کړو ټیک شو ځکه چې ماشوم پیدا شي څوک یې چاته پرېږدي سوال نه پیدا کېږي څوک یې چاته پرېږدي نمبر یک خبره دویم پري میچور ماشومان پیدا کېږي چې هغه مړه پیدا شي نو تاسو ځان واخلئ فرض کا الله دې نه کړي ستاسو یو ماشوم دی هغه پري میچور پیدا شو یعنی د وخت نه مخکې پیدا شو او هغه مړ پیدا شو دا ماشوم چې مړ پیدا شي نو آیا دا تاسو هسپتال له ورکوئ که دا ځان سره وړئ خښولو لپاره نمبر یک خبره په دې لسو کالو کې داسې څوک نه دي لیدلي چې هغه دا ویلي وي چې دا ماشوم پري میچور پیدا شو د وخت نه مخکې پیدا شو نو دا تاسو والئ داسې هیڅ کلم په هسپتال کې په الارج کې نه دي شوي د دې مطلب دا دی چې کوم پري میچور بیبیز مړه پیدا شي هغه هم پیرنټ ځان سره وړي باقي دا صحیح طریقې سره ښخوي نه د درېو میاشتو څلورو میاشتو د مور خېټه کې دننه دغه عمر یادوم دا موږ ته څوک نه پرېږدي او دا هم موږ حواله کوو پیرنټس ته ټیک شو د دې سړي مطابق بکسونو غټ بکسونو او هغه باکسز کې ماشومانو پوره مکمل نو داسې به څوک چې هغې خپل ماشومان که هغه مړه وي نو هغه موږ ته پرېږدي سوال نه پیدا کېږي نو په داسې میسجونو باندې خو یو افسوس هم راشي بله خبره دا ده چې ډېرو خلکو په دې باندې لکه مطلب یقین هم کړی دی ډېرو خلکو ما ته دا هم وویل چې دا دروغ دي خو بیا هم ته لږ کلیریفای کړه موږ ته چې یاره داسې څه خبره خو نشته بل د کامن سنس خبره دا ده چې دونه ماشومان په یو ځای چېرته وو چې دا په بکس کې اچولی شوي وو پوره پښتونخوا کې چا خور کړی و په ګروپونو کې انټرسټینګ میسج و او یو ډېر الارمینګ غونته کې میسج و نو دا میسج بالکل دروغ دی او دغه شانتې میسجونه کاینډلي اګنور کوئ دا میسجونه شیر کړي دي نو دې د وجې نه ما ویل چې په دې کې یو کلیریفیکیشن ویډیو کوم ډېره مهرباني